رب انهن ازما ربا بشک دوی ازللنا گمراه کړل کثیر من الناس ډیر خلق فمن تبعني پس چا چې زما خبر ومنله تابعداري وکړه فانه مني پس بشک غزمانه دي ومن عصاني او چا چې زما فرمانی وکړه فانك غفور رحيم بشک تبخن کی رحم کون کی دی لفظ رحم ابراهيم عليه السلام دعا وکړه خلق د پاره چې کوم نافرمانو د کفر په حالت کې پاتې شو چې الله تبارک وتعالى په دې باندې قادر دی چې هغه ته هدایت ورکړي او د ایمان دولت ورته نصیب کړي وإذ قال إبراهيم أو هرت إبراهيم عليه السلام ربي أزما ربا اجعل هذا البلد أقرز وداخار آمنا زيد أمن وجنبني أو لري أساتما وبني أو زما أولاد أن نعبد الأصنام تدين تشمع عبادة كرد بوتانو ربي أزما ربا إنهن بشكل أزللنا قمراك كثيرا من الناس دير خلق فمن تبعني پس چاچ زما خبر ومن لا فإنه مني پس بشک زمانه دي ومن عصاني أو چاچ زمانه فرمانی وکړه فإنك غفور رحيم پس بشک تبخون کی رحم اهل مکه چې باغوي باندې د الله سبحانه وتعالى د نور خلقو په نسبت باندې ډېر زیات نعمتونه د مکی مکرمه د خوري په صورت کې د بیت الله قرب او د غي د خدمت په صورت کې او د شانتي د نزول قرآن په صورت کې او د دوی د قوم برادری او قبیلینا د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د بعثت په صورت کې دي ټول نعمتونو یاد دهانی ورته وشو چې تاسو د دې نعمتونو قدر وکړئ او بیا د توحید چې کوم عقلي دلایل له هغه ورته ذکر شو چې دا ټول کائنات مستاسو د خدمت لپاره پیدا کړی دي او کوم سوال چې تاسو کړی دي کوم دعا چې تاسو وغوښتله الله تبارک وتعالى هغه ته پوره کوي او دومره نعمتونه د الله جل شانه په تاسو باندې دي چې د غي شمیر هم تاسو نشئ کولی او تاسو ډیر زیات دا انسان چې ډیر لوی ظالم دی او ډیر لوی ناشکر دی چونکه د مکی خلکو به ځان ته نسبت کوو د ابراهیم علیه السلام طرف ته چې موږ دغه اولاد یو او دغه پیروکار یو نو اوس ورته د ابراهیم علیه السلام تذکرہ الله تبارک وتعالى فرمایي چې تاسو د ابراهیم علیه السلام نوم اخلي او دغه د نوم دغه نام لیواز ځان ته وایي او دغه شانتي د دې مکی معظمي آبادون کی او د دې بنیاد کې خودون کی او دغه مکه معظمه تاسو د پاره د امن او د سکون او د سلامتیا محور او مرکز ګرځون کی او دغه شانتي د مکه معظمه تاسو د پاره د هر قسمه ظاهري او باطنی نعمتونو نه مال کون کی او ډکون کی دا ابراهیم علیه السلام دی او دا تاسو منئ چې دغه مکی معظمه او د بیت الله د برکت تاسو ته په ټوله دنیا کې یو عزت او یو مقام حاصل دی لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف د اوړي جمی په سفرونو کې چې هر طرف ته سفر کول خطراتو نه ډکی د خوف او هراس عالم وي خو د بیت الله د ګوندې توپ د برکته مکی خلکو ته هیڅ قسم خوف او هراس نه و چې کوم خو به دوی تلل غلو ډاکوانو به هم د دې احترام کوي چې دا د بیت الله ګوندیان دي د خانه کعبه او د مکی معظمي اوسیدونکو دي دوی ته بچا سنوي ډاکوانو به متسنوي غلو به متسنوي نو چې تاسو باندې الله رب العالمین دومره لوی نعمت کړی دی نو فليعبدوا رب هذا البيت اوس د دې کور د رب عبادت وکړي پزید دې چې تاسو د دې کور د رب عبادت کړی وي تاسو خو د الله د کور نه د شرک مرکز وګرځو 360 بوتانو مخې دي او د بوتانو عبادت کوي او بیا د ابراهیم علیه السلام د نوم اغشتو دعوا هم تاسو کوي حالانکه ابراهیم علیه السلام خو موحد هغه چې د شرک نه بیزارو او د الله تبارک وتعالى نه د سوال کړي چې زما رب ما او زما اولاد د شرک نه د بت پرستی نه د کفر نه د دین چې محفوظ وساتي ابراهیم علیه السلام خو د شرک نه پناه غواړي او تاسو چې 360 بوتان مو یې خېده او هغه نه چې مدد غواړي نو لهدا د ابراهیم علیه السلام تذکرہ او فرمایي چې ابراهیم علیه السلام دو دعاګانې خصوصیت سره په دې مقام باندې وخت دي یو دا چې ای زما رب د مکه معظمه د امن او د سلامتیا مرکز وګرځي او دویم دا چې زما اولاد د شرک نه حفاظت وفرمایي ځکه چې دغه شرک د لاسه دغه بوتانو د لاسه دغه بت پرستی د لاسه ډېر خلک گمراهان شو او بیا ابراهیم علیه السلام فرمایي چې چا زما خبره ومنله هغه زما تابعدار دي او چې کوم زما نافرمان دي هغوی دپاره هم ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې زما ربه ته خو بخونکي ذات چې چا زما نافرماني کړې دی هغوی ته په هدایت ورکولو باندې هم ته قادر یې هغوی ته هدایت دولت هم ته ورنصیب کولی شي وإذ قال إبراهيم او هر کله چې ابراهیم علیه السلام ربي ازما ربه اجعل هذا البلد وګرځوه دا ښار آمنا زید امن نو ابراهیم علیه السلام لومبي دعا د امن وخت دی ځکه چې امن دا د یو ریاست د کامیابی د ټولو نه بنیادی اساس او بنیاد چې دی هغه امن وي نو که په یو ځای کې د هر اعتبار سره معیشت او معاشي هر اعتبار سره ډېر زیات پرمختګ وي عروج وي ترقي وي خو چې امن نه نو هغه ټول نعمتونه چې دی هغه هیڅ وي د هغې هېڅ حیثیت نه وي دې وجه نه حضرت ابراهیم علیه السلام امن غوښتی دی او چې کله په یو معاشره کې د یو معاشرې خلک
د الله رب العالمین احکامات په عمل کوي د الله جل شانه د نعمتونو ناقدری او ناشکری کوي نو بیا رب کائنات چې د ټول نړومبي چې کوم نعمت انسان نه اخلي هغه د امن او امان صورت حال دی او دا مثالونه قران کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دی وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه فرمایي چې یو مثال دوی ته بیان کا چې یو قوم چې ډېر په امن او سلامتیا سره ژوند کو مطمئنه اطمینان سره ژوند کو یاتیها رزقها رغدا من كل مكان هر طرف نه د دوی رزق چې دوی ته روانو فكفرت بانعم الله بنا شکر وکړه د الله د نعمتونو فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى په دوی باندې د خوف د لوګي او د خوف او هراس عذاب په دوی باندې مسلط معلومه شو چې کله د یو خار د یو ملک یو قوم خلک چې هغه په ناشکری کې د ناشکری په بیماری کې مبتلا شي الله رب العالمین د ټول نړومبي چې د دوی د امن او امان چې کوم نعمت دی داتي واخلي لکه زموږ استاد مثال همدغه ملک هر طرف ته امن او امان هر طرف ته فراخي او هر طرف ته د الله جل شانه نعمتونو به شمار نعمتونه امن او سلامتیا بیا موږ تاسو ناشکری وکړه من حيث القوم اکثریت د زموږ استاد چې دغه ناشکری وکړه د نعمتونو سرنګي زموږ استاد د دین نه لريوالي د الله د احکاماتو په عمل کول زموږ استاد لایف سټایل د اغیارو د الله د دشمنانو زموږ استاد وادونه زموږ استاد رسم او رواج سده هندوانو سده يهوديانو سده عیسایانو او هغه ټول چې کوم د کوم مقصد لپاره چې د ملک اغشتل شو لا اله الا الله محمد رسول الله هغه کلمې سره هغه نعری سره هغه شپږ لکه چې کوم خلکو قرباني ورکړي و هغه سره مونږه من حيث القوم غداری وکړه خیانت مو چې د کوم لا اله الا الله په بنیاد باندې د ملک آزاد شو د کوم نفاذ اسلام د لپاره اسلامي نظام د لپاره د قران کریم د دستور د لپاره د ملک آزاد کړی شو او د لپاره شپږ لکه زیات ویني ورکړي شو هغه نظام سره بغاوت وکړي شو هغه نه انحراف وکړي شو نو الله تبارک وتعالى چې هغه امن هغه په خوف باندې بدل کو هغه سکون هغه په پریشانی باندې بدل کو نو د ټول نړومبي د الله تبارک وتعالى طرف نه چې مصیبت راځي د امن او امان د اغشتلو په صورت باندې راځي ځکه امن د ټول لوی نعمت دی همیشه د الله تبارک وتعالى نه سوال کول پکار دي او د امن خرابېږي پس سره چې کله د انسانانو اعمال د معصیت والا او د نافرمانی والا او ګناهونو والا اعمال برزي نو برنه چې دی هغه د قصې فیصله د الله تبارک وتعالى طرف نه لاندې زمکه تراکوزي نو دا زموږ استاد اعمال سره تعلق ساتي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس د خلکو خپل لاسونو د اعمالو د وجه الله تبارک وتعالى د زمکه د فیصله بدلی را بدلی نو امن د لوی نعمت د چې حضرت ابراهيم عليه السلام لومبي دعا دا وکړه چې رب اجعل هذا البلد امنا او دیم وجنبني او لري اساتما وبني او زما اولاد ان نعبد الاصنام د دینه چې مونږ عبادت وکړو د بوتانو انبیاء کرام خو معصوم وي بیا د دعا مقصد څه ده دا خپل اولاد ته د شرک هغه نحوست او نقصان بیانول مقصود دی چې دا شرک یو دومره لوی جرم دی چې انبیاء کرام هم باوجود د خپل عصمتنا چې معصوم وي دغه باوجود د دینه پناه غواړي نو چې انبیاء کرام د دینه پناه غواړي نو عام خلکو ته خو بدرجه اولا د دینه پناه غوښتل پکار دي خپل ځان لپاره او د خپل اولاد لپاره او دا بت پرستی ستوي هر هغه شی چې کوم د الله رب العالمین په مقابله کې ما سی والله د الله نه ما سیوا چې کوم سیز ته داسې اهمیت ورکړي شي داسې عظمت او عزت ورکړي شي تکریم ورکړي شي چې هغه د الله تبارک وتعالى په مقابله کې راشي که هغه زنده بوت وي او که هغه مرده بوت وي او که هغه جوړ کړی شوی بوت وي که هغه د انسان په شکل کې وي څرنګه چې موجوده زموږ استاد حالات دي هر کس ځان لپاره یو ایډیل او یو رهنما داسې مقرر کړی چې دا خبره مني د الله او د الله د رسول په مقابله کې هم چې دا خبره راشي نو د الله او د الله د رسول خبره غورځي او هغه بوت خبره منل کیږي هغه زنده بوت وي او هغه مرده بوت دا ټول د شرک په زمره کې راځي د الله رب العالمین نه ما سیوا چې کوم څه داسې اهمیت ورکړي شي چې هغه د الله رب العالمین د محبت غزي اونسي نو دا شرک دی نو ابراهيم عليه السلام دغه دعا دا فرمایي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام او لږ وساته ما او زما اولاد نو معلومه شو همیشه د خپل اولاد لپاره فکرمند اوسېدل چې زما اولاد په کفر کې په شرک کې په بت پرستی کې او په شخصیت پرستی کې او دغه شانتي د الله نه ما سوا د بل چا په عبادت کې داسې مبتلا نشي فکرمند اوسېدل او دغه لپاره دعاګانې کول او دغه لپاره چې دینو اهتمام او تیاری کول دغه ذهن سازي کول دا ضروري دي رب